من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود یولسم سپارہ آیات نمبر 1 سورة هود مکیۃ سورة هود چیدہ مکی صورت تے وہی 123 آیتاً او پدے کے 123 آیاتون دی و10 رکوعات او پدے کے 10 رکوع دی سورہ ہود دا مکی صورت دی اگر شدی کہ دا یو آیات مدنی دی اقیم الصلاة دا آیات چکم دینو دا پکی مدنی دی او نور دا مکی صورت دی مکی صورت اغیتوی چی دا ہجرت نا مخ کے چکم دے نازل شیوی اگر کو مدینہ منورہ کی داخل شی خوش ہجرت نا مخ کے داخل شی نازل شیوی اغیت مکی صورت ویلی شی او جکم دا ہجرت نا ورستو نازل شیوی اغیت مدنی صورت ویلی شی نو دا مکی صورت تی دی صورت کی پا مخکانو قومونو جکم عذابون تیر شیوی دی نو اغا عذابون اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی پا یو ناشنا طریقے سر ذکر کری امدہ وجہ دا کہ نبی علیہ السلام گیر مبارک کی سپینو لگے دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وطا عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو گیر کی سپین لگے دلی دی بڑا شوی ہے نبی علیہ السلام تو فرمائل آؤ ویزے سورہ ہود بڑا گڑے نو سورہ ہود کے چکم عذابون و مخکنو امتونو تیر شوی دی نو هغه ډیر په تفصیل سره په یو ناشنا طریقې سره بیان کړي نو دې کې توحید او رسالت هم بیانېږي او دغه رنګ نور په نیکو کارونو باندې وعده او په بدو کارونو باندې وعیدونه دا به هم بیانېږي او د مرګ نه وروسته چې کومه زندگی ده هغه به هم بیانېږي الف لام را د الف لام را طه دا 29 سورتونو نه مخکې دا حروف مقطعات راځي تاسو ما ویلو چې د دې حقيقي معنی صرف الله تعالی ته معلومه حقيقي معنی صرف الله تعالی ته معلومه چې د دې حقيقي معنی څه ده بس د دې موږ صرف دومره وایو چې والله اعلم بمراده او البته فرضي معنی علماء چې کوم دي کړی دي او حقيقي معنی باندې صرف الله خبر دی یعنی ګوره د دې فرضي معنی علماء کړی دي چې د الف نه مراد الله تعالی دی او د لام نه مراد جبريل علیہ السلام یعنی دا قرآن جبريل علیہ السلام په محمد صلی الله علیہ وسلم باندې راوړی دی خدا فرضی معنی دی حقیقی معنی د دې ټکو صرف الله تعالی ته معلومه ده نو موږ به صرف دومره وایو چې والله اعلم بمراده الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې پوهه دی کتاب دا قرآن ها کتاب دی احکمت چې محکم کړي شوی دي آیاته آیاتونه ده دی قرآن آیاتونه محکم دي د محکم معنی څه ده د محکم معنی دا ده چې د دې په آیاتونو کې نه لفظي غلطي شته دی او نه پکې معنوي غلطي شته دی یعنی د دې د آیاتونو د لفظي او د معنوي غلطونه پاک دي ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړي شوی دی فصلت نه مراد تفصیل او تفصیل څه معنی چې په دې کې هر یو حکم جدا جدا بیان شوی دی فصلت تفصیل بیان کړي شوی دی جدا جدا بیان کړي شوی دی احکامات په دې کې قیامت بیان جدا دی په دې کې د جنت بیان جدا دی د جهنم دغه پکې جدا دی د رسالت پکې جدا دی د هر یو سیس پکې جدا جدا بیان کړي شوی دی ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړی شوی دی من لدن حکیم خبیر د حکیم او د خبیر ذات ته طرفنا د حکیم او د خبیر حکیم
حکمت والا او خبیر خبردار ذات په هر یو چیز باندې خبردار او حکیم په هر یو چیز کې حکمت دی د هغه ذات ته طرف نه دی تفصیل بیان کړی شوی دی الله تعبدو دا تاسو عبادت مګوئ الا الله سوا د الله نه او دا د هر پیغمبر اعلان ولوم بني چې الله تعبدو الا الله اے قوم تاسو عبادت مګوئ الا الله سوا د الله تعالی نه صرف د الله عبادت کوئ اننی بیشک زو لکم استاسو د پاره منه د هغه د طرف نه یعنی د الله د طرف نه نذیر يرون کېما وبشیر او زیر ورکون کېما نبی علیہ السلام وی چې عبادت په صرف د الله تعالی کوي او زه خو راغلم زه پیغمبر یم خو زه بشیر او نذیر یم زما عبادت په نه کوي عبادت په چا کوي صرف د الله تعالی به کوي بلکې باندې چې راغی او نبی علیہ السلام د وی زستاسو لاس مبارک کولو نو نبی علیہ السلام ورله اجازت ورکړ لاس مبارک و تخکلو بیا یې ورته وی زستاسو خپې کولو او په دریم ځل ورته وی د الله پیغمبر زړه سجده کوم نبی علیہ السلام منو ورته وی چې د سجدې حق صرف الله تعالی ته دی انسان نمون په دین کې د سجدې حق صرف الله تعالی ته دی کوچري په بندګانو کې چاته تعظیمی سجده دا چې کوم دی جایز وي نو ما به خزو د حکم غړو چې خوندانو ته سجدي کوي دوه قسمه سجدي دي یو چې کوم دی سجده تعظیمی ده د عزت سجده مخکنو امتونو کې جایز وي خلکو به کولی د عزت سجده چاته کول یو د عبادت په نیت باندې سجده کول زمون په دین کې کوڅوک د عبادت په نیت باندې سجده کوي دا کفر دی او کو یو سړی تعظیمی سجده کوي دا حرام دی یعنی دواړه قسمه سجده دا حرام دي نبی علیہ السلام او فرمایل کو چې زمون په دین کې تعظیمی سجده دا جایز وي انسانانو ته په مخلوق کې چاته جایز وي نو ما به خزو ته حکم کړو خوندانو ته سجده کولې خدا نشته دی دلته فرمایي چې الله تعبدو تاسو عبادت مګوئ الا الله سوا د الله تعالی نه یعنی صرف د الله عبادت کوئ اننی او بیشک از لکم استاسو د پاره منه د هغه د طرف نه یعنی د الله تعالی د طرف نه نذیر يرون کېما نذیر هغه يرون کې دوی چې هغه يرون کې دنه محبت اومي انذار هغه یری ته ویل شي چې دا کوم سړی یری دې دو سره مینه اومي او سړی بار دې روډ ته خوش شو او یو کس تماشه راوي سره بسره وته کې خود چې صاحب جیب کې سر سدي راوکاګه نو دا یاره ده خو دې یری ته انذار نشي ویل سړی نذیر نه دی دا په ځړ کې محبت نشته دی دا په کس ځړ کې د يرونګي څوک چې یری دا محبت او مینه نشته دی رحم بګی نشته دی د انذار او نذیر نشي ویل اوس مثال په تور کور کې یو کمره دا او کمره شاړه دا پای کې چې کوم دی بوټي دي او مور دا خپل بچي یری چې د کمرې ته مده دی کې ګوره ماران دي او لړمانان دي اوس دا مور چې کوم دی نذیر ده دی یری ته نذیر ویل شي ځکه چې د دې مور د دې بچي د باره پسړه کې محبت دی او یری نو نذیر هغه کس ته ویل شي چې دغه پسړه کې محبت یي او د محبت سره سره چې کوم دی خلک یری د نبی علیہ السلام د خپل امت ډیر محبت او پسړه کې یو بیر د یو يهودي جنازه روانه ده او نبی علیہ السلام بستر کې اوخ کړاله صحابه ته پوښتنه کړه الله پیغمبر دا خو يهودي دی نبی علیہ السلام او فرمایل دا يهودي دی او زما امتی خدای کنه زما یو امتی جهنم ته لاړ نبی علیہ السلام د دې امت سره مینه او خلق به د دې مینه سره سره يرول د محبت توجه به داخله يرول نبی علیہ السلام وی چې نذیر ما يرونګي او بشیر او زیر ورکونګي ما یعنی ګناګاران او کافران يروما د جهنم نه او نیکانو بندگانو د جنت زیر ورکوم وان استغفروا او دا چې تاسو توبه وباسه مغفرت وغواړئ ربکم د خپل ربنا ثم توبوا بیا د توبه وباسه الیه هغه ته یعنی الله تعالی ته نو توبه صرف په جبه سره نه ده چې سړی په جو باندې وي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله بل به توبه کې یو څو سيزونه دي یو خدا چې یو سړی کوم ګناهونه ګړي دي په دې باندې ستومان شي دړم باندې کار دی د کوم ګناهونه ګړي دي یا د کوم ګناه توبه واسي
پاغې د زړه نه پیمانه شي او دویم د دغه ګناه د نه کولو کلک اراده او کلک عزم وکړي دویم او دی بیا وروستو استغفار بخنه د الله نه وغواړي نو الله تعالی به معاف کړي بلکې حدیث کې راځي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه ایستونکي داسې دی لکه د چې اړو ګناه کړي نه وي خو هغه تشه توبه نه ده هغې کې دا دواړه خبرې دي چې په تېر شوي ګناه باندې دی پیمانه شي او آینده کې د دغې ګناه نه د پرېښودو کلکه اراده وکړي او بیا دې توبه وباسي دغه توبه الله تعالی ته قبوله ده ثم توبوا الیه دی بیا توبه وباسي هغه ته یعنې الله تعالی ته یمتعکم نو الله تعالی پیدا درکړي تاسو ته متاعا حسنا ښکلې پیدا د متاعا حسنا یو تفسیر دا دی چې الله تعالی به د دې توبې په برکت سره ته ښکلی رزق درکړي فراخ رزق به درته درکړي او د متاعا حسنا دویم تفسیر دا دی چې د دغې توبې په برکت سره به الله تعالی چې تا لږ څه درکړي دي په دې به ته الله تعالی صبر درکړي قناعت به درله درکړي او چې کوم څه سره نشته دی د هغې غم نه به د الله تعالی محفوظ کړي ستا زړه به د هغې غم نه پاک کړي متاعا حسنا دغه دواړه تفسیرونه دي نو الله تعالی پیدا درکړي تاسو ته متاعا حسنا ښکلې پیدا الی اجل مسمن تر مقرره وخته پورې تر مرګه پورې ښه ویؤتي او وربګړي الله تعالی کل ذی فضل هر فضل والا فضله خپل فضل نو د ډومبي فضل نه مراد نیکی ده چې کل ذی فضل هر نیکوکار ته الله تعالی ورګي فضله د دې دویم فضل نه مراد جنت دی د ډومبي فضل نه مراد څه ده نیکی ده او د دویم فضل نه مراد څه دی جنت دی نو معنی پیدا شي چې ویؤتي کل ذی ویؤتي وربګړي الله تعالی کل ذی فضل هر نیکوکار ته فضله خپل جنت په الله تعالی ورګي وان تولوا وجر تاسو مخ واړو د الله تعالی د اطاعت نه مخ واړو نو فإني اخاف نبی علیہ السلام وی فإني پس بشک از اخاف یریګم علیکم بتاسو باندې عذاب یوم کبیر دا عذاب د ورځې لوی نه چې هغه د قیامت ورځ ده د هغې عذاب نه به تاسو باندې بیا یریږم ګوجر تاسو الله تعالی د اطاعت نه مخ واړو الی الله مرجعکم هغه طرف ته به ستاسو واپس کېدل وي وهو علی کل شیء قدیر او هغه الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی الا خبردار انهم بشک دوی یثنون راغونډوي صدورهم سینې خپلې نو دې آیات په باره کې دوه قسمه تفسیر دی یو خدا چې کله منافقین دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو نو چې کله به د هغې د خواهش خبرې کېدلې مال غنیمت په تقسیمېدو یا نور خبرې به کېدلې چې د منافقانو د خواهش مطابق به وي نو هغې به هسکه غړی ناسو داسې ځان به یې نیغ کو خو چې کله به د هغوی د خواهش نه خلاف خبره راغله مثال د جهاد اعلان به وشو سبا و جهاد لزو څوک به ځي یا د چندې اعلان به وشو څوک به چانده ورکي نو په دغه ټایم کې بیا منافقانو د خپلې سینې داسې راغونډې کړې چې موږ نبي علیه السلام وینو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو زما نه پټېدی نه شئ هر څه الله تعالی ته معلوم یو تفسیر شاید نزول دا دی او دویم دا دی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې بعضې صحابه ډیر زیات حیادار ډیره حیا به یې کوله نو چې کله به د اودسمادي دپاره خپل عورت ښکاره کو نو د الله نه به یې حیا کوله چې الله تعالی خو موږ ته ګوري نو خپل ځانونه به یې داسې راغونډ کړل د سینې به یې راغونډې کړې داسې چې زموږ دا شرمګاهونه الله تعالی ته د الله تعالی نه به د خپل یقین مطابق پټول نور د الله تعالی نه خو پټېدل نه نو دا علو فی الدین وه دا په دین کې زیادت و نو الله تعالی ورته وفرمیل چې دومره په تکلف کې ځان ما اچوئ تاسو د الله تعالی نه پټېدی نه شئ په یو حالت کې او په دې تاسو ګنهګار هم نه یانو په دې ګنهګار نه یئ تاسو هم بستری په وخت خپل شرمګاهونه ښکاره کړئ په دې باندې تاسو ګنهګار نه یئ او د الله نه پټېدی نه شئ بلکې تاسو چې په جامو کې دننه هم یې هم د الله نه نشئ پټېدلی نو دا دواړه قسمه روایتونه موجود دي الا خبردار انهم بشک دوی یثنون دوی راغونډي صدورهم خپل سینې لیستخفوا
د پاره دی چې دوی پټ شي منه د هغه نه، یعنی د الله نه. نو منافقینو به خپل سینې راغونډولې د پاره دی چې موږ نبی علیه السلام ویننی. نو نبی علیه السلام خو به ویننی، خو الله تعالی نه خو نشي پټې دی کنه. دویم صحابه و چې کله او دسما دي د پاره تلل نو خپل ځان به راغونډو د پاره دی چې موږ د الله تعالی نه حیا کو، ډېره حیا د وجنه. نو الله تعالی وی نشي پټېدلی. صدورهم یثنون، دوی راغونډي صدورهم سینې خپل لیستخفو د پاره دی چې دوی پټ شي منه د هغه نه، د الله نه. الا خبردار، حين تر هغه وخت پورې یستغشون چې دوی اغوندي ثيابهم جامې خپل، چې دوی خپل جامې اغوندي. یعلم پوهیږي الله تعالی، پیژني الله تعالی، معلوم دی الله تعالی ته ما هغه سو یسرون چې دوی پټوي، وما او هغه سو یعلنون چې دوی ښکارا کوي. انه بشک هغه یعنی الله علیم پوه دی بذات الصدور، پر رازونو د سینو باندې، پر رازونو د سینو، په سینه کې چې ستاسو د نه پزړه کې پراته دي هغه باندې الله تعالی خبردار دی. دا سيزونه هیڅ چره د الله تعالی نه نشي پټېدلی. الف لام را والله اعلم بمراده، پوهه دی الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې. کتاب احکمت، دا قرآن ها کتاب دی احکمت چې محکم کړی شوی دی، آیاته آیاتونه د دې، ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړی شوی دی، من لدن حکیم خبیر، د طرف د حکیم او د خبیر د طرف نه تفصیل بیان کړی شوی دی، د حکیم او د خبیر د طرف نه. الله خبردار، تعبدو تاسو عبادت، الله تعبدو تاسو عبادت مګوئ الا الله سوا د الله تعالی نه. اننی بشک هغه، اننی بشک زه لکم استاسو د پاره منه د هغه د طرف نه نذیر ويرونکی ما او بشیر او زیر ورکونکی ما. وان استغفروا او دای تاسو بخنه غواړئ، مغفرت غواړئ ربکم د خپل رب نه، ثم توبوا بیا تاسو توبه وباسئ الیه هغه ته، یعنی الله ته. یمتعکم هغه پیدا درګي تاسو ته، متاعا حسنا خپل پیدا، الی اجل مسمى تر معلوم وخت پورې، ویؤتی او وربګړي کل ذی فضل هر نیکوکار ته فضله خپل جنت. وان تولوا گجر تاسو مخ واړو، فإني أخاف بشک زو یریګم علیکم بتاسو باندې عذاب یوم کبیر، د عذاب دروازې لوینا. الی الله الله طرف ته مرجعکم بستاسو واپس وی، وهو على كل شيء قدیر، او هغه به هر چیز باندې قادر دی. الا خبردار، انهم بشک دوی یثنون راغونډوي صدورهم سینې خپل، لیستخفوا د پاره دی چې دوی پټ شي منه د هغه نه. الا خبردار، حين تر هغه وخت پورې یستغشون، په هغه وخت کې یستغشون تاسو راغونډوي ثيابهم کپڑے خپل. یعلمو پیجنی الله تعالی، علم دی الله تعالی ته ما د هغه سو یسرون جدوی پټوي، وما او د هغه سو یعلنون جدوی ښکارا کوي. انه بشکها علیم بوه دی بذات الصدور، پر رازونو د سینو باندې. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.